بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. زه کفایت الله د مدارس میډیا هاوس یوټیوب چینل د طرف نه تاسو سره مخاطب یم. دا جی زمونږ د آنلاین قرآن ټیچینګ فری کورس باره کې لومبۍ ویډیو ده. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا مختلف قسمه پلیټ فارم باندې زمونږ طلبه کرامو او علما کرامو ورونو سره دوکې کیږي او د آنلاین قرآن ټیچینګ په نوم باندې ته پیسې وخی پښتو الفاظو کې خجی نو پاغي کې ورته فیسبوک پیج به څنګه جوړې دا ورته خي قرآن به څنګه ټیچ کې دا ورته خي او پوسټ په ځان لپاره څنګه جوړې دا ورته خي دا غي نه علاوه یې سم نه به سټوډنټ وګوره دا واغه الغرض غونټ ځان خلاصول دي. نو زمونږ د استاد محترم حضرت مولانا مفتی سراج الحسن سے په وینا باندې هغه موږ ته دا غرض وکړو چې تاسو یو داسې کورس جوړ کړئ چې زمونږ د علماء کرام او طلبه کرام رونه کم دي دغه فراډ نه بچي. نو دا خو د دې ویډیو باره کې او د دې کورس باره کې مختصر غونډه کې خبره وه. خجی کله چې تاسو ته اوس سټوډنټ ملو شي راځو خپل مقصد طرف ته نو د ټولو ناول به تاسو هغې سره رابطه کوئ، رابطه به ورسره په ښکلي انداز باندې کوئ. په رابطې دپاره به تاسو ته مختلف قسمه د ایپ ضرورت راځي. دا ایپ پلی سټور کې موجود وي او کوئ ایپل موبایل وي در سره نو هغه ایپ سټور کې هم موجود وي. د ټول ناول واتساپ په کار راځي، د واتساپ په استعمال باندې پوهیږئ. بیا میسنجر په کار راځي، د میسنجر په استعمال باندې پوهیږئ. خو بعضې ملکونو کې واتساپ کار نه کوي نو د هغې متبادل صورت دی بی آی پی. دا تاسو ته به په د سکرین باندې د ګوټ کې ښکاري بی آی پی. دا ایپ چې کوم دی متبادل صورت د واتساپ دی، دا بالکل د واتساپ په شان کار کوي. لکه زه راشم د ایپ ته، دا ایپ زه اوپن کما، دا بیا منه اکسس غواړي دی که زه الاو کما، بیا الاو کما او دلته خپل نمبر ورکما. اوس لاندې چې کوم ګیټ ویریفیکیشن یې لیکلی دا کوډ دا ما سلیکټ کو نو ما ته به دا سینډ داسې انټرفیس راشي، دا به زه سینډ کړم. د هغې نه علاوه د انګلیش الفاظ یې لیکلي یو انسیم پکې لیکلي وي، دا دلته انټر د کوډ دا دلته ولیکه. نو ای ایچ اف تی عفوا 2 ورپسې دی آر ایچ ان دا ما سیټ کو ویریفیکیشن سکسسفل. اوس په ما ته کوډ راشي، خجی کوډ راغی 90,849. پروفایل نیم کې څه ورکول غواړم، ما الریډي خپل نوم مخکې ما د اکاونټ کولو کړی ورمې کو که پوټو ایډ پوټو تصویر پې لګول غواړم ټیک ته کني. لاندې بیا دلته دی واټس ان یور مایند چې ستاسو په ذهن کې څه جمله وي نو هغه ورته ولیکئ کمپلیټ. اوس دا به دلته تاسو نه ایکسس وغواړي الاو کې. ښه جي د دې انټرفیس بالکل د واتساپ په شان دی، څنګه چې واتساپ دی عمده هغه شانتي ایپ دی. دلته تاسو لاندې تاسو ته به لاندې ښکاري نیو چیټ چې څنګه واتساپ کې دی داسې دلته دی. تاسو ته به هغه نمبر راشي چا سره چې د بی آی پي اکاونټ موجود دی. ښه جي اوس میسج طریقه څه ده، دلته ما دا یو نمبر سلیکټ کو څنګه چې واتساپ کې موږ های وکړو، دلته زه های وکړم دا میسج دا دې لاړو. ټیک شو جي. وایس ورته کول غواړم همدغه رنګې پرمیشن غواړي هغه ورکړم، وایس هم ورته کولی شم. ټیک شو جي. نو نننۍ ویډیو دا ویډیو اوږدېږي، دا صرف زموږ د دې باره کې وه چې تاسو به سټوډنټ سره رابطه څنګه کوئ. د هغې دپاره مختلف قسمه ایپ دي، واتساپ دی، میسنجر دی او بی آی پي دی. واتساپ او میسنجر باندې به تاسو پوهیږئ، کیدای شي بی آی پي باندې هم پوهیږئ. د دې نه علاوه کیدای شي نور ایپس هم تاسو ته معلوم وي، خو دا ویډیو صرف د معلوماتو دپاره وه چونکې آنلاین د فراډیان کوم روتي دي هغې صرف دا طریقې ښکار ښیي او انشاءالله دا به تاسو ته ټوټلی فری او مفت ملاویږي. نو را روانې ویډیو ته انتظار وکړئ او د هغې پورې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ چې تاسو ته زموږ د هرې ویډیو اپډیټ راځي. انشاءالله بله ویډیو کې به موږ دا وایو چې موږ به آنلاین قرآن ټیچ کوو په کم ایپ باندې او طریقه کار به څنګه وي. د هغې لپاره موږ سره په دې چینل کې اوسئ. د دعاګانو درخواست دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.